حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق الله العظيم. ډیر قابل قدر قابل احترام مشرانو کشرانو رونو او د خپلو کورونو په چار دیوارو دننه ناستو پرده نشینو خویندو میندو، الله رب العالمین مونږ او تاسو ته قرآن پاک را لېږلی دی او قرآن پاک کې زمونږ او ستاسو د ټولې زندګۍ کامیابی پرته ده. قرآن پاک کې د زکات حوالې سره فضائل هم ذکر شوي دي، د مسلمان صفات هم ذکر شوي دي او چې څوک زکات نه ادا کوي د هغوی په باره کې وعیدونه هم ذکر شوي دي. الله رب العالمین د مومن په صفاتو کې دا یو صفت هم ذکر کړی دی، والذین هم للزکات فاعلون. مومنان هغه خلق دي چې هغوی زکات ورکوونکي دي. نو دا د کامل مومن تعریف الله تعالی بیانوي او چې کوم خلق مال را جمع کوي او د هغې زکات ادایګۍ ته توجه نه لري او زکات نه ادا کوي، په هغې باندې الله تعالی بیا د جهنم وعیدونه ذکر کوي. کم آیت مبارک ستاسو وړاندې ما تلاوت ک، په دې کې الله رب العالمین فرمایي والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله. او کم خلق چې هغوی سره او سپین جمع کوي او د الله په لار کې نه خرج کوي، یعنی زکات ته نه ادا کوي، فبشرهم بعذاب علیم. نو محبوب علیہ السلام هغوی ته د دردناک عذاب زیر ورکا. دین معلومه شوه چې زکات ادایګي انتهایی ضروری ده او چې کم خلق مالداری زکات نه ادا کوي نو هغوی د پاره دنیا او آخرت برباد او د جهنم عذاب ته د ځان تیار ونیسي. الله رب العالمین د عذابونو نه مونږ او تاسو وساتي. عموماً که تاسو وګورئ الله تعالی ښکلی ذات دی او هغه ښکلی ذات پاکیزه هم دی او الله تعالی پاک دی، جنت هم پاک دی. نو دا بنده جنت ته بوتلل غواړي نو دیم ځان له پاکول غواړي. نو الله رب العالمین مسلمان ته حکم کوي چې ته توبه وباسه، استغفار هر وخت کوه او څه ځایونو کې مسلمان ته الله تعالی د ذکر حکم هم کړی چې ته الله الله کوه او څه ځایونو کې د بدن د صفای حکم الله تعالی کړی دی او څه ځایونو کې د زکات د ادایګۍ حکم هم شوی دی. نو که تاسو وګورئ یو آیت کریمه کې الله رب العالمین فرمایي ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین. بیشک الله پاک توبه وستونکو خلکو سره محبت کوي او بیا ورته فرمایي ورپسې چې الله تعالی محبت کوي هغه خلکو سره چې څوک ظاهري طهارت حاصلوي او ځان صفا کوي. نو دا دوه عنوانات ښکاره شو، دا دوه خبرې ښکاره شوې چې توبه ځان له یو عمل دی او د بدن صفائی ځان له یو عمل دی او بل ځای کې د زکات په باره کې مونږ او تاسو ته حکم راکې. نو د زکات لفظي معنا پاکول دي. زکات څه ته وایي او زکات څه معنا لري؟ پاکولو ته زکات ویلی شي.
نو انسان دې ته سوچ وکي نو دا درې خبرې ښکاري او دا د یو بل نه جدا جدا عنوانات ښکاري، مګر داسې نه ده. توبه وستل، بدن صفا کول او زکات ادا کول دا ټول یو عنوان دی. اصل خبره لبراشو نو الله تعالی پاک دی او مونږ صفا کول غواړي چې الله وی ز پاکم نو زما بنده به هم پاک وي. نو د دې د پاره الله تعالی مونږ صفا کوي. نو په څه طریقو؟ نو لومبنې د انسان بدن ته به وګورو. دا بدن دا د دوو سیزونو نه جوړ دی. بدن د دوو سیزونو نه مرکب دی. یو ته ویلی شي روح او یو ته ویلی شي بدن. نو روح د انسان دا صرف په توبه باندې صفا کیږي. او که لږ آسانو ټکو کې تاسو ته ووایم نو یو د انسان روح دی او یو د انسان بدن دی. نو دغه شان یو د انسان دننه باطن دی او یو د انسان چې د ښکاري دا بدن دی ظاهر دی. نو ظاهري بدن دا اول نه دی، اول باطن دی. نو د باطن د صفایې د پاره توبه دا لازمی ده چې بنده توبه استغفار وکي، د الله تعالی نه معافي وغواړي، بخښنه وغواړي او ځان په الله وبخي. دیتا توبه ویلی شي. او یو دی ظاهري بدن صفا کول. نو څنګه چې روح صفا کې، باطن صفا کې، داسې بخپل بدن هم صفا کې. دا صفائی د ایمان حصہ ده. نیم ایمان دا په صفایې کې دی. او بیا عموما زمون خدا عنوان دی چې مونږ الله تعالی صفا کول غواړي. الله غواړي چې زما دا بندیان صفا شي. نو دې د پاره الله تعالی مونږ ته د توبې حکم راکړ. نو بس زمونږ باطن صفا شو. بیا راته د بدن د صفای حکم راکوي. دا د ایمان حصہ ده. نو مونږ ظاهر بدنم صفا کو، ظاهر باطن دواړه صفا شو. اوس مونږ سره مالدارو خلکو سره مال پاتې شو. نو مال هم د انسان د پاره د باعث د هلاکت ګرځيږي او الله خو مونږ هلاکول د پاره نه یو پیدا کړي. نو الله تعالی مونږ له صفائی کول غواړي د مال په اعتبار هم چې زمونږ مالونه هم صفا شي. نو ځکه الله تعالی مونږ او تاسو ته د زکات حکم راکړ. والذین هم للزکات فاعلون. د مسلمان په صفاتو کې بیان کو. وی مؤمنان هغه پاک خلق دي چې دوی زکاتونه ورکوونکي دي، دوی زکات ورکوي. نو دوی په دې باندې پاک شي، مال په دې باندې صفا شي. نو پاکیزه مال دا کمیږي نه، په دې کې برکت ډیری. نو په دې باندې الله تعالی خوشاله شي، بندم خوشاله شي او د دنه نورو خلکو ته ډیر خیر ښېګړه او فایده ترلاسه شي. عموما زه به خپل یو د معاشرې د خبره ده زمونږ چې معاشره کې رواج دی د هغې په باره کې وکړمه. زمونږ د معاشرې د خلکو دا سوچ او دا رواج دی چې د رجب میاش راشي پښتانه ورته زبرګه میاش وای په زبرګه میاش کې زکات ورکنو ثواب ډیر دی. نو دا خبره کم حد پورې رښتیا ده؟ نو د دې خبره حقیقت بالکل نشتا. څوک وای چې زکات په رمضان المبارک کې ورکا ثواب ډیر دی. نه دوی باندې زکات کال پوره شوی مخکې وي او دوی د رمضان المبارک میاشت د ثواب د پاره انتظار کوي چې زکات به په روزه کې ورکوما. نو د دې خبرو د حقیقت سره تعلق نشتا. تاسو دا نه وایي چې په رجب کې څوک زکات ورکوي نو نه کیږي، یا په رمضان کې څوک زکات ورکوي نو نه کیږي. زکات چې کلم تا ادا کو زکات کیږي. خو مسله دا ده چې ستاسو زما کم سوچ جوړ شوی دی چې په رجب کې به زکات ورکو یا په رمضان المبارک کې به زکات ورکو او زکات مخکې لازم شوی کالی پوره شوی مخکې دی خو روزې پوری ایسارو یا د رجب د زبرګې میاش پوری ایسارو. نو دا زمون غلطی او نقصانی عمل دی، یو غلط سوچ هم دی او د دې په وجه نقصان د بل کیږي، د غریب کیږي. مثال په تور
زمونږ دا سوچ دی چې مونږ ثواب وګټو په رمضان کې زکات ورکو نو واقعي داسې ده یو په اویا ثواب زیاتیږي لیکن غریب ته نن ضرورت دی په ما باندې د مال زکات نن فرض شو او زه وایم چې نه 2 میاشتې انتظار کوم په روزه کې زه زکات ادا کوم چې زما ډیر ثواب وشي نو د ډیر ثواب د پاره غریب به انتظار کوي نو دی به خېټه سره او خپل سخت لوګو تندو سره او خپل تکلیفي زندګي سره سکی دا غریب خو انتظار کوي چې تب مال زکات راکې نزب پاغي باندې کور کې سخورا اسکا تنظیم وکم زما بچی دی اغي به اخري خو ته پزړه باندې کلکې ته ثواب ګټل غواړې داغه د زندګي سوال اس پروا نه کوي او داغه اهمیت اسم نشتا خیر دې که هغه لوګو تندو نارو نهورو سره مخ دې هغه پروا نه کوي خو چې ته ثواب وګټې او هغه ثواب چې هغه خو نفلي زیاتی ثواب دی کم چې فرض دی نن د زکات ادا کوم د فرض او ثواب شو خو کته وی چې دا ثواب نه لګ ډیر شي نو د ډیر ثواب د حصول لپاره ته بل د غریبه او د غربت د لاس پریشانه کې او کته وی چې نه روزه کې زکات ورکوم غریب به روزي پورې خېټي سره سکی نو مقصد می دا دی چې دا یو تصور ختم کې بشک داسې کیږي چې کله یو بنده مسلمان مالدار شي د رجب په میاشت کې ورله مال راغی نو را روان د رجب په میاشت کې به په یو کال تیر شي په د زکات فرض شي نو دل خیر دی چې دی په رجب کې زکات ادا کوي خو کوم بنده داسې وي چې په رمضان المبارک کې پاغه باندې زکات مال ورلراغه او کال چې پوره شي بل رمضان المبارک کې نو په د زکات په رمضان کې فرض شي مال باندې زکات لازم شو نو دی هغه زکات هغه روزه کې ورکی نو خیر دی او کله دې په ځای باندې یو سړی وي چې په محرم باندې زه مالدار شوی منو بل محرم نوې کال باندې ما باندې کال پوره شي او زکات به په مال لازم شي خو زه به په محرم کې نه ادا کوم زه به روزه یا ازبرګ میا رجب ته انتظار کوم سارو ما دا کار دی غلط دی سوچ دې ټیک دی خو عمل غلط زکه شو چې غریب سره بس کې دا خو مال د زکات دا د غریب حق دی ته غریب ته وای چې ته لا نارې تیروا سخت لوګي تند تیروا زب ډیر ثواب غټم پروژه کې و زکات در کوم نو دا ستا خود غرضی دا ټیک د چې کار دی د ثواب دی خو الته غریب ته چې فائدہ و نه رسیر نقصان او شو نو زکات خو لا سزا ادا شو چې دا بر وخت ادا کول پکې کله زکات لازم شو نو بیا اساره ما بیا فوري تور زکات ادا کا او که بیا هم زکات نه ورکې مال د سرشتا زکات کلم نه ورکې دا د نقصان دی د دنیا هم د آخرت هم او که زکات ورکې نو دا مو وای چې زما مال کم شو ستا مال نورم ډیر شو او تا ته پته نه لګيږي پدې کې مال کې اضافه راځي زیادت کېږي او ته وای چې زما مال کم شو دا کم نشو دی باندې ستا د مال خیره لاړو ستا مال صفا شو پاکیزه شو نو پاکیزه مال ګوري یاد ساته ډیر کم لګي اب ډیر نه لګي بیزای فضول پیسې بدر نه لګي نه په علاج باندې بیماری به ناراضي د برکت ډک مال بوي لګ بوي خو برکت به پکې ډیر وي یو حدیث مبارک کې راغلی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای یو بندو په خوا په زمانہ کې هغه وي په یو ځنګل باندې تیرې ده وي هغه اوریازه ولیدې اوریازه ډېرې درنې شوې هوا چالو شو نو دوی چې دا خو داسې درنې اوریازه دي زر زر ځان د دې زینو باسم چې ته باران می گیر نکی نو تیز تیز په پوله باندې روان دي او ناګانه اوریاز راز وړاندې شوې او په اوریازو کې یو आवाज وشو چې د فلانی بندا پټی ته د اوبو ضرورت ته را اورېګو الته اوبو ته وی ځان اورسوا نو دې تیریدون کې بنده چې په پوله روان دي د چې دا عجیبه आवाज وورېدو نو دې حیران شو چې دا بسوک نیک بخت بندوي چې د پټی ته د اوریازو د اوبو لار سميږي او اوریازم د تابع دي بارانم د ضرورت مطابق کیږي بارانم د په فائدہ کې دی دغه نو می یاد کو
اوبه راورېدل شروع شو، اوریځې راورېدې، باران شروع شو. او چې کله اوریځې باران سم ډیر جمع شو نو یو لختي ته اوبه راټولې شوې او روانې شوې. نو د خو تجسس شروع کو د وی چې دا باران به اوبه به چرته رسي. نو دې دغه اوبو پسې شاته روان دي، اوبه مخکې دي او دې په پوله ورسره یو شان روان دی. ناګانه یو پټې راغی، هغې کې یو نوجوان دی. هغه نوجوان په دغه پټي کې بیلچه ور سره ده او دغه لختي ماتي ورخونه کټ کوي، پټي ته اوبه سموي. نه دی ورته ګوري او دی ولا راغې په اوږې ورله لاس کې خو فلاني ته فلانې هغه کم نوم چې اوریاس کې اورېدلی وي او زه همغه یم، ته مې څنګه پیژنې؟ ده ورته وی چې ستا نوم ما په اوریازو کې واورېده. اوریاس کې आवाज وشي چې د فلاني پټي ته لاړ شه، نو هغه فلانې ته نو ده ورته وی چې او زه ما دا وی څنګه دا اوریځې او بارانونه ستا په خیر کې لګیا دي، باران هم ستا په فایده کې دی. وی ده ورته وی چې دا خو الله تعالی په ما مهربانه دی، خو ما الله سره وعده کړې ده چې مال الله تعالی د دې پټي نه کم آمدن راکي نو هغه به زه 3 حصې کوم. یوه حصه خالص د الله تعالی په نوم باندې لګوم او 2 حصه په خپل بچو او زما مور د پاغې لګوم او 3 حصه د دې پټي دوباره د سنبالولو د پاره چې بیا پکې فصل وکرم دې د پاره سنبالې کېدم. نو 3 حصې پیسې دي، یوه حصه د الله په نوم ورکم او یوه حصه خزه بچی او مور مې د پاغوي لګوم او یوه حصه د پټي لا واپس کېدم چې په دې به لګوم. وی دا غي نه پس الله تعالی دا اوریځ او بارانونه زما تابع کړی دي چې کله زما فصل ته د اوبو ضرورت شي نو برنه باران وریږي او دې پولو په دې لختي راځي او زما پټي پیو بکیږي. دې نه معلومه شوه چې ستا مال هغه که د زکات په وجه باندې کم ښکاره شو نو بېشکه تا ته به لږ ښکاري، خو په دې زکات ورکولو سره برکت دا راغی چې برنه د اسمان د ډډې فیصلې به د خیر کېږي، ستا په بلایه کې به هر شی لګیا وي. نو مونږ او تاسو که زکات ورکو نو دا زمونږ ګټه ده، دا زمونږ تاوان نه دی. او چې زکات مونږ ادا کوو نو هغه بزرگ خو 3 حصو کې یو حصہ زکات ورکاو او مونږ ته الله تعالی وی داسې نه ده. دین اسلام وی تاسو ټول مال 40 حصے کې پاغه کې 1 روپے د الله په نوم کې یو کم 40 روپے ستاسو دي. که 40 लाख روپے دي نه 1 लाख روپے پکې د الله په نوم کې او یو کم 40 लाख روپے دا ستا د استعمال دي، پدې کې اسم بوج پتا ناراضي. هغه بزرگ خو 3 روپے وینه 1 روپے به د الله په نوم ورکولا، دومره ډیر فیصله د خیر براتلې او که ته 40 روپے د الله په نوم باندې ورکې نو ستا په حق کې د خیر فیصله راځي. نو اکثر زنانه دي د دې دا کالی ډیر خوخي، سره سپینې ډیر خوخي، نو زنانه مالداري دي، دوی سره چې یو تول سره زرم وي نو د 52 تولې چاندې قیمت نه اوړي نو دا زنانه په یو تول سرو زرو مالداري دي، په کار د چې دوی هم زکاتونه ورکي. په 1 लाख روپے کې 2.5 روپے زکات ته او په 2 लाख روپے کې 15 روپے زکات ته، نو بس د لاک په سر 2.5 روپے زکات وباسه دغه د زکات ته ادایګي طریقه ده. او چې څوک زکات ورکي داغي د پاره دغه برکتونه دي، چې څوک زکات نه ورکي ابد نصیب دی او داغه د دنیا عذابونه مشتا، د قبر عذابونه مشتا او په آخرت کې خو به وی عذابونه د پاره. نو الله دې مونږ او تاسو د دنیا د قبر او د آخرت د عذابونو نه پامان کی. یو روایت کې راغلی دی، کتاب لیکلی دی وی یو صحابی د حضرت ابو سنان رضی الله عنه دل ملاقات لس خلق را للتابعین
یغي وسره کېناستل. نو ابو سنان رضی الله عنه یو شیبه خاموش و. ملمنو ملمستی او شو. نو بیا وته وی ملمنو دلته په دې محله کې مړی شوی دی او د هغې تعزیت لذت لل غواړم، نو تاسو مرا سره دعا لاړ شئ، نو زه ستاسو به هم د تعزیت ثواب وشي. نو دغه حضرت ابو سنان رضی الله عنه مخکې او ملمانو ورسره دي او د مړي ځای ته دعا لاړل. نو د مړي په ځای کې د دې مړي رور وارثو دی ناستو. نو دعا چې وشوه نو خلکو به دعاګانې کولې، رخصتېدل به. ابو سنان رضی الله عنه ایثار شو او د مړي دی رور چې دا وارث دی دلې ته به تسلي کوله. وی دا ته دونه بېواره سلګې ولې وخې دونه مه جاړه. وی د بجړل جړه نو درې د اوخ کې نه اوچېدې. وی دی ولا تسلی ورکوي چې ولې ستا په الله یقین نشتا. مسلمان خو چې مړ شي جنت ته ځي او ستا په دې خبره یقین نشتا چې هر انسان به خامخا مري، دې کې خو څوک هم نه پاتې کېدونکي دي. مونږ به مرو، نو ته د دې رور په مرګ باندې جاړې، نو واقعي جړه پکار. خو دا ستا جړه خو ډېره زیاته ده، نو دونه مه جاړه. دا ولې؟ وی ده ورته وی چې په دې مې یقین دی چې مونږ به ټول مړه کیږو او مرګ زمونږ دپاره حق دی. خو زه د خپل رور په عذاب باندې خفه یم چې زما رور ډیر زیات سخت عذاب کړي. نو حضرت ابو سنان رضی الله عنه غصه شو، ورته وی د غیب و علم تا سره د کله نه راغې، چاته عذاب شته او چاته نشته، نو دا تا ته څنګه پته ولګېده چې ته وایې چې زه د مړ رور په عذاب باندې خفه یم چې ډیر په عذاب کړي. نه دغه د مړي د رور چې وارث دی دی ورته وی د غیب و علم صرف الله تعالی ته شته، هیڅ چاته هم دا علم نشته. خو ما خپل رور په عذاب کې په دې سترګو لیدلی دی، نو خامخا زه خو به جاړم چې رور مې په عذاب کې. وی څنګه دی د رور په عذاب کې لیدلی دی؟ نو دا رور وی چې کله زما رور وفات شو، جنازه شو، بیا خخ شو، خاورې په ووړې دی، نو خلک خو لاړل، خو زه ډیر بدحال او ډیر خفا وم، رور پسې غمجن وم. نو ما جړل د رور قبر ته مې ډډه وواله، خلک خو رخصت شو، زه یوازې پرېښودم. وی د دې رور د قبر نه مې یو آواز شو چې ای د الله بندیانو، زم یوازې په دې عذاب کې پرېښودم، زه نن داسې پاتې شم په عذاب کې سوځم او تاسو هم رانه لاړئ. وی دا خبره چې د رور د قبر نه آواز راووتو، وی زما هغه کم شفقت او کم محبت د رور سره و، هغې زه مجبور کړم دې ته چې زه د رور د دې قبر اوپره خاورې اوس پې خاورې اورېدلې، نو اسانه وي هغه خاورې مې ته راویستل شروع کړل او دونه ډېرې مې ته هغه خاورې راوویستې چې اخر کې مې د رور قبر پوره کو لو کو. زه مې ته نه لرې کړه چې مې وکتل غټې لمبې پې پورې وې. زما د رور ته په غاړه کې په قبر کې د اور یو غاړه کې او توق اچولې شوی و، لمبې د هغې نه بلې وې، مخسرې پې سوځېدل. زه پې نه شوم د ډیر شفقت او د رور د مینې د لاسه مجبور شوم، هغه غاړه کې ته مې داسې لاس ور واچو. وی هغې لاسونو هغه اور مال لاسونه وسوځول. حضرت ابو سنان رضی الله عنه فرمایي وی مونږ ته لاسونه وښول، دوی د جهنم په اور سوځېدلي سکاره شوي توک تورو دا لاسونه غون سوځېدلي وو. نو دغه د مړي رور ورته وی وارث چې زما رور صرف دا یو کار کړی دی چې ده به زکات نه ادا کو، د دې د لاسه زما رور ته په قبر کې عذاب دی. نو حضرت ابو سنان رضی الله عنه ورته فرمایل ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، بخیلان دې دا خیال نه کوي چې کوم مال الله را کړی دی فهو خیر لهم، دا زما د پاره ښه دی، دا خیال دې نه کوي، بل هو شر لهم، دا د دې د پاره شر دی. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه، زرد چې وا بچولی شي دی ته توقونه په غاړو کې د یوم قیامت باندې. نو د دغې سړي زکات به نه ورکو، مال یې خوښو، انجام یې څه دی؟ قبر یې څونه د اور ډک شو، اوس وځېده او دا هغه عذاب نه دی، اخرت کې بیا د جهنم په منځ کې ټول بدن سوځېږي چې مال د زکات نه ورکو. نو عرض مقدا کو ستاسو په خدمت کې چې مونږ کله زکات ورکو، د برنه د خیر
او زمونږ د سهولت فیصلې به راځي او که مونږ زکاتونه نه ورکو نو په دې باندې الله تعالی ناراضه شي. دنیا هم خواره، قبر هم خوارزار او آخرت خو دې د سزاګانو ځای. نو الله پاک دې مونږ او تاسو د عذابونو نه وساتي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.